تاسو په 2018 کې چې کله الیکشن ونشو نو په عمران خان باندې دا خبره کېده چې دا اسټابلیشمنټ دته سیټونه ورکړي دي او د ده لپاره کمپین کړی دی او د چې دی الیکشن ګټلی دی. اوس په ضمني انتخاباتو کې که موږ ګورو نو عمران خان هر طرف ته بالکل سیټونه ګټي د یو دوو نه علاوه. اوس خو د هغه سره اسټابلیشمنټ نشته، د اسټابلیشمنټ کلیعام خلاف دی، نو بیا دته راوټونه له کوم ځای کې نه هغه ستاسو هغه بیانیه غلطه نه ثابته اوس تلي علاوه ورته کنونشن راجوتله. نو آیا ستاسو جماعت اسلامي سینګ لیډرشپ ټول لپاره چې دی هغه ذاتي مصروفیاتو یا نور څه او جی بالکل نور اسټابلیشمنټ سوري بیانیه چې تاسو سراج صاحب و د مشتاق صاحب تاسو نه کړئ چې تاسو بیانیه عمران خان تاسو نه واغسته او د هغې نه ښه پاپولر انداز باندې اوس پیش کړي او خلک پرې کړي دا بیانیه خو ستاسو نو تاسو په هغې کې ولې ناکامه شوئ مشتاق صاحب په سیاست کې زموږ لکه د دوی وایي زموږ سره د راتلونکي نسل غم دی. راتلونکي نسل دوی چا ته وایي؟ زرداري راتلونکي نسل بلاول ته وایي، سپندیار ولی راتلونکي نسل ایمل ولی ته وایي، فضل الرحمن راتلونکي نسل چې دی نو هغه دغه غزوین څه نوم دی لکه هغه ته راتلونکي نسل وایي، او نواز شریف راتلونکي نسل مریم نواز ته وایي. تاسو یو اعتراض په جماعت اسلامي غټ دا کېږي څنګه چې دې نه مخکې موږ ډسکس هم کړه چې په ایم ایم اے کې تاسو د مشرف په دور کې د هغې خاني چې زمونږ په بونیر کې جماعت اسلامي دا موږ توقع کوي شو چې سیټ ایډجسټمنټ کله سکیورټي مومنټس کیږي نو دا د وزیر اعلی د سیګنیچر نه او د دستخط نه بغیر بالکل حکومت نشته. الته انټي اسټابلیشمنټ بیانیه ده چې کوم ځای حکومت ته نو الته کې لکه د دې په خلو باندې مخونونه لګي ملکان ډیویژن په حواله سره زه به یو ساسو دغه نه اوس د دې پلانینګ دار چې په ملکان ډیویژن کې ټیکس لګي نو تاسو ته ښکاري چې موږ به خدای مکه هغه 2009 طرف ته حالات بیا لاړ شي که نه تاسو وایئ چې عوام او لیډرشپ چې دی هغه یو دی او انشاءالله داسې بس ونی شي. ان پي کوم په باچا خان مرکز کې ګرینډ هغه جرګه راغوښتې وه په هغې کې ستاسو نمایندګي نه وه د هغې څه وجه وه مصروفیات و که نه څه اختلاف و سیاسي اختلاف و څه وجه کېدای نو دې حوالې سره خو زه ځکه کمنټ کوم چې ماته د هغې صحیح علم نشته. تاسو یو اعتراض په جماعت اسلامي غټ دا کېږي څنګه چې دې نه مخکې موږ ډسکس هم کړه چې په ایم ایم اے کې تاسو د مشرف په دور کې د هغې خاني چې زمونږ په بونیر کې جماعت اسلامي دا موږ توقع کوي شو چې سیټ ایډجسټمنټ وکړي د ملکان ډیویژن په حواله سره زه به یو ساسو دغه نه اوس د دې پلانینګ دار چې په ملکان ډیویژن کې ټیکس لګي کوم ځای حکومت نشته الته انټي اسټابلیشمنټ بیانیه ده چې کوم ځای حکومت ته نو الته کې لکه د دې په خلو باندې مخونونه لګېدلي کله سکیورټي مومنټس کیږي نو دا د وزیر اعلی د سیګنیچر نه او د دستخط نه بغیر بالکل نشي. زه به وایم چې مراد سعید چې دی په دې وخت کې چې کوم د سوات قوم نمایندګي کړي بالکل ټیکي کړي ده او بالکل ښه په نره باندې کړي ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ملګرو سید کامران جمال یم په بونیر کې موجود یم. په بونیر کې را سره د جماعت اسلامي یو ډیر ذمہدار شخصیت زما استاد محترم چې موږ د چانه زده کړه کړې ده د چانه د صحافت زده کړه کړې ده یا د چانه سیاست زده کو هغه سره موجود دي. لومبې خو سره السلام علیکم. وعلیکم سلام کامران جمال په خیر علي او کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. سر زمونږ د ملک موسم چې دی خو یخ دی خو په اسلام آباد کې او په دې علاقو کې پنجاب طرف ته سیاسي موسم چې دی ډېر ګرم دی. عمران خان لانګ مارچ چې دی هغه شروع کړی دی. لومبې راته ووایي چې د عمران خان پر لانګ مارچ باندې ستاسو څه موقف دی؟ نو اصل کې ستاسو خبره ټیک ده په سیاسي میدان کې په دې وخت کې په ملک کې ګرمي ځکه ده چې یو خو الیکشن ډېر نږدې دی او بل زما خپل خیال دا چې الله تعالی په دې قوم باندې ډېر لوی رحم کوونکی دی ځکه چې کم د 75 سال ګندګي وه نو هغه ګندګي چې ده هغه بالکل سر ته راغلی ده او د هغې بدبویي چې ده نو هغه په ټول پاکستان کې لګیا ده خورېږي که پی ډي ایم دی که پی ټي آی ده نو دا چې چا جوړ کړي دي نو هغه جوړونکي هم ډېر زیات پریشانه دي او هغوی زما په خپل خیال دا دی چې په ځان پورې بولم خندا ورځي هم بوله غوسه ورځي چې دا مونږ څنګه خلک جوړ کړی و. دواړې طرف ته د غلو ډلې دي، دواړې طرف ته هغه مافیاز دي چې 75 سال د پاکستان عوام لوټ کړي، د پاکستان خزانه لوټ کړي. نن د پاکستان چې د چا د لاسه مقروضه دی، نن د چا د لاسه چې پاکستان په خارجه محاذ باندې په دنیا کې یوازې ولاړ دی، نن د چا د لاسه چې پاکستان پولیټیکلی هم او اسی هم د پاکستان کم تشخص دی جوړ کړي په انټرنیشنل کمیونټي کې
د دنیا په ملکونو کې په اقوامو کې نو هغه صدا سي خانه د نن زموږ د پاسپورت سویل یوشته نه د پاکستانی سره ریسپیکټ او عزت شته نن په دنیا کې خلک مونږ ته د دهشتګرد په نظر باندې ګوري خلک مونږ ته د سوالګری په نظر باندې ګوري او دنیا چې دا هغه زموږ نه پشه کوي زموږ نه پشا باندې زی نو دا هغه خلک ته چې اوس زما خپل خیال دا د پاکستان د تاریخ هغه اخیرنۍ جګړه ده چې د دواړو طرف نه غللی گیا ده په دې کې د قوم خیر دی چې د یو بل هغه کارنامې او د یو بل هغه کرتوتونه هغه منظریام تراولی چې تر اوسه پورې یو عام پاکستانی دا غینه خبر نو او خپل جوړون کې ماغي خلکو ته ایکسپوز کړو چې تر اوسه پورې مونږ سپانسر کولو چې په مونږ باندې انویسټمنٹ چا کړي مونږ جوړ کړي چایو خو د قوم په کې صرف دا نقصان دی هغه جوړون کې نوم زموږ دا کوېسچن دی چې دا گیم نور ختمول دي چې یو اړخ چې دی هغه لاول غله ثابتول دي پاغي کیسونه جوړول دي او بیا چې کله زما په لاس کې کم ګروپ ته هغه زمانه به قابو کیږي نو بیا دا ګروپ به زغل کومه او غل ګروپ به ساس کومه په دې پروسس باندې چې د قوم د کمې پیسې لګي زموږ د خزانه کم خرج کیږي په کروڑونو په اربونو روپو نو موږ به دا تاسو خامخا د خلکو نه کو چې زموږ د سرمایه چې دا اولې په دې ساسو د خپل سیاسي عزایم او مقاصدو لپاره خرج شو سر عمران خان تاسو ښکاري چې د لانګ مارچ په د اړ کې خپل مقاصد چې غوښول کی نو مقاصد خو د ټولو خلکو اقتدار دی اقتدار کده یوم راځي او کده بلم راځي کې عمران خان بیا په اقتدار کې راځي نو د قوم عمل ته بداغه سفیدی لکه داغي مثال د تزویبا اوسم په پنجاب کې د عمران خان حکومت ته اوسم د لسو کالونه په دې صوبه خیبر پختونخوا کې د عمران خان حکومت ته اوسم په ګلګت بلتستان کې د عمران خان حکومت ته اوسم په کشمیر کې چې دی نو د عمران خان حکومت ته نو عمران خان خو سم په حکومت کې بیا وېسو حکومت راشي سلور کاله عمران خان په مرکز کې په حکومت کې پاتې شو و 1 کروڑ بنو کرے ورکوما 50 लाख به کورونه ورکوما په 90 ورځو کې به کرپشن ختموما وزیر اعظم هاوس نه به یونیورسيټي جوړوما په گورنر هاوس باندې به بلډوزر راکاګما پاکستان پاسپورت لو په دنیا کې عزت ورکوما د پاکستان عدلیه د دنیا بهترین عدلیه جوړوما که په دې سلور کال کې یو سټیپم عمران خان د خپل منشور طرف ته خپل نارو طرف ته غستي نو بیا خو په کار دا چې قوم سره مرګستیاو کې بیا زیاتې شوه دي خو په سلور کال کې عمران خان الټه سمت تتلی او هغه د پاکستان معیشت چې هغه مزید تباہی طرف ته تلی هغه عمران خان چې زه آی ایم اف ته د تلو نه دا بهتره غنم چې زه به خودکشي وکم نو د خودکشي په ځای باندې د وزیر اعظم جوړېدو نه پس لاولنې کار غدا وکړو چې بیا د سواله کشکول راوغستو یعنی قوم ته خو دا قصه کوله کنه چې کشکول و ماتومه او داغه سره چې خو شاکم هغه خلک ساتل او هغه بارکینګ ډاګز چې ورته وي چې به 2 روپۍ به مونږ راواخلو داسې به د آی ایم اف په مخ باندې به ورولو نن هغه قوم ته نشي مخامخ کېدی چې تاسو د آی ایم اف په مخ باندې روپۍ وروخ دغه کړی او که بیا مو آی ایم اف ته چې د روپۍ زمونږ په دغه باندې راولې لکه الفاظ خو سړی نه استعمالي لکه دا زمونږ په کشکول کې راولې لکه دا داسې شونه دي کنه چې د دې باندې د قوم له اوس پویدل پکار دي اس خیر کې عمران خان راضي او که نواز شریف راضي او که شهباز شریف راضي او زبویم که مولانا فضل الرحمن راضي په دې کې د اچانه د خیر تمنه د پکار دا ټول هغه مهری دي چې د پاکستان په سیاسي تاریخ کې دا همیشه استعمال شوی دي دوی د ذاتیاتو سیاست کوي دوی د خپل ځان سیاست کوي اوس وګوره لکه د دې وی زموږ سره د راتلونکو نسل غم دی راتلونکو نسل دوی چاته وي زرداری راتلونکو نسل بلاول ته وي سپندیار ولی راتلونکو نسل ایمل ولی ته وي فضل الرحمن راتلونکو نسل چې دی نو هغه دغه غزوی نه سنوم دی لکه هغه تر راتلونکو نسل وي او نواز شریف راتلونکو نسل مریم نواز ته وي د دوی سره د خپل نسل غم دی د پاکستان د بچي د پاکستان د قوم د دوی سره بالکل څه غم نشته د قوم له اوسم پویدل پکار دی الحمدلله قوم په دې باندې پویدل دی چې د دې غلو په دې جګړه کې د قوم نقصان کیږي فایده پکې سم نشته او په دې دواړو ډلو کې که هر یو په اقتدار کې راځي او د قوم او د ملک په مزید نقصان کیږي فایده به سم نه کیږي سر تیر ورځو کې ډي جی ایس آی ډي جی ایس پی آر یو پریس کانفرنس وکړو څه په خیال هغه پریس کانفرنس لاول دی له پکار و کنه وکړ او بیا د هغه په اخو په سیاست باندې بس اثر ګوره په دې ټایم کې چې د یو عام پاکستانی او د یو محب وطن پاکستانی د پاره کوم د درد خبره ده هغه ده چې زمونږ ادارې چې هغه زمونږ د سر تاجونه او ګلونه دي او د هغې ډېرې قربانۍ دي د عام سپایي د لیول خو څه جرنیلان او څه خلک چې هغې په سیاست کې انوال دي هغې د هغې اداروم تباهي وکړه د دې ملک هم نقصان وکړو
دا بالکل ټیک خبره نه وه. لکه ډي جی ایس آی چې هغه راشي پریس کان، دا دغه جاب نه دی، دا دغه کار نه دی، دغه چې کم کار دی هغه دی هغه کار کوي. یعنی د آرمی چې کم کار دی هغې له خپل کار د هغې کار بارډر دی، د هغې کار سیکیورټي ده، د هغې کار د دشمن په مقابله کې پلانینګ دی، د ملک سیاست چلول، په ملک کې پارټۍ جوړولو، پارټۍ غورځولو، په ملک کې د ملک پیسې په د چا په ګرومینګ باندې او د پارټو مطلب دا دی په پولیټیکل منیجمنټ باندې د قوم پیسې لګول. نو دا بالکل چې دی دا اکسپټیبل نه ده، د قوم ته هم نه ده، دا عوامو ته هم نه ده، او دا ډیر غلط کار شوی دی. دوی لاینده دپاره هم داسې اقدامات نه دي. دا خو د وزیر داخله کار دی چې هغه راشي او هغه وضاحت وکړي. دا د وزیر اطلاعاتو کار دی د حکومت چې هغه راشي او خپل موقف بیان کړي. دا د آرمی د یو جرنیل کار بالکل نه دی چې هغه په سیاست کې او په دې وخت کې زه وایم چې دا کومه چې دی وي موږ توبه وکړه، نو الله دې کی چې دا توبه دوی پر رشا باندې وکاږي او د پاکستان د سیاست آغاز بوم وسم ابل ورز محترم سراج الحق سے په مینار پاکستان کې چې د لکاو په تعداد کې ځوانان راجم او زما خپل دا ز په یقین سره وایم چې په مینار پاکستان لاهور کې به د دین مخکې د ځوانانو دومره غټ ګیدرینګ چرته هم نه شوی لکه دا ریکارډ دی چې و شو پاغه کې محترم سراج الحق سے دا از ا چیلنج وي چې د دې د بیساکۍ چې دی دا د اسټابلیشمنت چې دا د دوی نه لرشي، دوی په کولاو میدان کې بیا زموږ مقابله وکړي، د الیکشن په میدان کې، په سیاست میدان کې خدا نشي کېدی چې لکه ګراوند ستا د خوښي، امپایر ستا د خوښي او موسم ستا د خوښي او سلیکټر ستا د خوښي او بیا ته خلکو ته چې د دوی سره مقابله وکړه. نو دا منیجمنت پولیټیکل منیجمنت همیشه دی کړي، نور دا پولیټیکل منیجمنت قوم هم نه برداشت کوي، موږ هم نه برداشت کوو، د دې مزاحمت پکېږي. سر تاسو د صحافیانو د جماعت اسلامي خو د صحافیانو په حق کې ډېر اواز اخلي. د عمران خان په جلسه کې یو صحافي چې هغه شهید شوی دی بیا ارشد شریف هم، نو دې ته به څه نظر ګورئ او خاص کر د ارشد شریف دا کیس چې کوم دی دې ته به کوم نظر تاسو ګورئ؟ زه خو د واک او ارشد شریف دیم الله تعالی شهادت قبول کړي، صدف چې دا الله تعالی د داغي مغفرت نصیب کړي. دا ډېر دردناک واقعیات دي او صحافت چې دی نو دا یو ډېر اهم شوبم دا ډېر اهم پیشم ده او مونږ وایو چې یو ښه صحافي چې دا د قوم سترګې دي، په دې باندې قوم قتل کوي، لیدل کوي، د یو صحافي قلم چې دی دا شعور ورکوي. نو اگر چې اوس دا فیلډ هم زمونږ ګیله ده چې دا په دې کې هم کالې بیړیا ډېر شی را جمع شوي، لفافه صحافي اصطلاح چې دا ګوره چې کوم ځای یو شی نه وي که نه زموږ په پښتو کې به د مشران وایي چې اوږې نه خوري نو بوی ترې نه ځي. نو دا چې کله د لفافې خبره راشي، کله لکه زه په پردي سورسز باندې دا نن چې دی وایي چې ما ته په پلاني ویډیو خو ما به ځکه وایي چې دا غل دی که نه، لکه دا خو په خپله شعبه باندې دا ابجیکشن دی چې ما کوم سبق ویلی چې زه به انویسټیګیشن په خپله کومه، نو ما له چا ویډیو راکړه او د ویډیو په ذریعې باندې ما یو سړی غل کو او د ویډیو په ذریعې باندې ما دا خو ستا د خپل په پروفیشنل چې کوم ستا دی د هغې سره هم تا خیانت کړی، دا خو ټیک طریقه نه ده. نو دغه خو دردناک واقعیات دي. الله تعالی دې د هغې خاندانونو له صبر عمر کړي، د هغې چې کوم پسماندګان دي مونږ ته په دې باندې دکم دی او مونږ محترم امیر جماعت هم او د جماعت اسلامي نورو مشرانو هم د هغې سره د خپل تعزیت اظهار هم کړی دی. خو بهرحال څنګه چې د پاکستان پالیټکس چې دی نو هغه د ګن نه پاکول پکار دي، دغه شان چې دلته کم ګن دی نو دا هم ایکسپوز کیږي. تاسو ته پته چې څه خلک خو ډېر زیات پکې بدنام شو. بله یوه خبره چې زه هغه کامران صاحب تاسو ته به دا وکړم چې صحافت ډیر کم خلک اوس زینه په دې ټاک شوز کې یا په ټي وي چینلز باندې چې هغې د خپل فیډ سره سنسیر دي او هغې جسټ قوم ته حقایق رابکه. نور خو عملا اوس د پولیټیکل پارټو ورکرز جوړ شوي دي، لکه د هغې ټویټر اکاونټس چې وګورې، د هغې فیسبوک اکاونټس چې وګورې، د هغې یوټیوب چینلز چې وګورې، نو په دې ټایم کې خو چې څومره اینکرز دي نو د هغې اکثریت په خپله باندې د پارټۍ د یو کارکون تاثر ورکوي. نو هغه چې کم صحافي داسې شي چې هغه د پارټۍ سره ځان نه تکي او هغه ورکر جوړ شي، نو هغه بیا د خپل فیلډ نه پکار دا چې وځي او هغه سیاست شروع کړي. نو په دې وخت کې دا هم یو دغه دی چې زه دا کریټیسایز کوم هم او زما دا غږ چې څوک اوري نو هغې ته دا هم وایم چې تاسو کومه شعبه او کومه پیشه خپله کړې د دې سره په ایماندارۍ باندې ودرېږئ، دې کې به ستاسو عزت وي. سر دا راته لږ وایي د ارشد شریف د شهادت د ډاټس چې خلک کنیکټ کړي یا دې ته مرډر وي، آیا تاسو هم دا مرډر تصور کوئ؟
نو داسې ده چې کم پرسپشنز کریټ شوي یا کم وجوهاتو باندې هغه د پاکستان نه تللی او اوس خو لکه عمران خان صاحب په خپله باندې وي چې لکه هغه ته دومره خطره وه چې ما ورته وی چې ته پاکستان نه لاړ شه که نه او دلته هم دغه چې څومره دغه دي نو دا ټول شیونو ته شواهدو ته چې سړی وګوري نو دا خبره خود به خود په ذهن کې کېږي چې یاره دا یو مرډر دی او دا مطلب دا دی او ظاهره خبره چې په هغه په ګولو باندې دغه شهادت شوی هغه ویشتی شوی دی او کمه د کینیا نه چې کم تاسو به کتلی کم انټرنیشنل میډیا چې کم تجزیه پیش کوي نو هغه هم داسې مبهم دی چې د هغې نه خود به خود پته لګي چې دا ډرامه چا ډیزاین کړې ده نو هغه ډایرکټر او هدایتکار دواړه چې هغه په دې کې ناکامه شوي چې دا خلکو ذهن ته دا پرېو چې یاره دا ماشومه غوا شوی او بیا ناکا او په ناکې دی ونه درېدو نو هلته نه چې هم کم حقایق راځي د انټرنیشنل میډیا نو د هغې نه هم دا پته لګي چې یاره دا یو مرډر دی او ټارګټ کیلینګ دی ټیک سر یو راته دا ووایه چې تاسو په 2018 کې چې کله الیکشن ونه شو نو په عمران خان باندې دا خبره کېده چې دا اسټابلیشمنټ دته سیټونه ورکړي دي او د ده لپاره کمپین کړی دی او د چې دی الیکشن ګټلی دی اوس په ضمني انتخاباتو کې که موږ ګورو نو عمران خان هر طرف ته بلکل سیټونه ګټي د یو دوو نه علاوه اوس خو د هغه سره اسټابلیشمنټ نشته د اسټابلیشمنټ کلیعام خلاف دی نو بیا دته راوټونه د کوم ځای کې نه هغه ستاسو هغه بیانیه غلطه نه ثابته اوس ورته نه هغه بیانیه زموږ 100% درست وه بلکې د هغې تایید خو عمران خان په خپله باندې وکړو زمونږ چې بیانیه چې وه د عمران خان اوس چې انټرویو ته غواړي نو هغه په خپله باندې یعنې مونږ چې به سوي قوم په یقین نه کوو عمران خان اول ورس په خپل وي چې ماته به دا اسټابلیشمنټ دا شونه راکول چې لکه دا غله دي او دا دغه دي او مطلب دا دی زما حکومت چې په کله به ما بل اسمبلی کې څه قانون سازي و ما به جنسو ته وي چې خلک را راولې نو ما به اسمبلی ته راوستو او مطلب دا خو لکه ګوره زمونږ چې څومره خبرې کړي د هغې تایید چې دی که نه د هغې دپاره پروف او ثبوتونه خو په خپله عمران خان او د هغه پارټۍ فراهم کړو البته اوس چې دی نو انټي اسټابلیشمنټ چې کوم د هغه بیانیه ده هغه مقبول ده او سپیشلی په د پښتنو په علاقه کې مقبول ده ځکه چې د پښتنو په علاقه کې د دهشتګردۍ چې کم یو ډېر ډراونه غونته کې دور تیر شوی دی او کم دردونه مونږ لیدلي کم زمونږ خلک اغوا شوی غیب شوی دی کم زمونږ کورونه وران شوي دي کم زمونږ ماشومان په سکولونو کې او په مدرسو کې په بمانو باندې الوتي دي نو هغه شیونه او بیا د اپریشن او هغه خوف چې دی یا اوس په دې ټیم کې چې کم د پښتون په بیلډ کې هغه که خیبر پښتونخوا د هغه که بلوچستان دی کومه بیانیه چې انټي اسټابلیشمنټ بیانیه ده نو خلک د هغې سره ودرېږي او عمران خان په دې وخت کې هغه بیانیه کې بالکل په ټاپ باندې دی په پولیټیکل دا کې یعنی که نور خلک یې کوي او هغه مقبول دي نو هغې په پالیټکس کې څه نه اخلي عمران خان هغه لیډر دی چې هغه انټي اسټابلیشمنټ بیانیه اوس کوي او هغه په پالیټکس کې سام اخلي او بل دا چې کم د رژیم چینج کم پروفیګیشن وشو نو هغه پروفیګیشن تر اوسه پورې افیکټیو دی او دریم د هغې دغه دا دی چې عمران خان لکم ټولز ورکړي د هغه جوړولو والا پیک اکاونټس پیک آی ډیز کومه طریقې ورته خولې وه کم دغه د بیانیې چې به کم سپریډینګ کېدو په معاشره کې په سوسایټۍ کې نو هغه اوس هم افیکټیو دی مؤثر دی او د هغې په ذریعې باندې په عوامو کې چې دی نو د عمران خان اوس هم پوزیټیو دغه موجود دی په هغې وجه باندې خدا به ډېر ساعته پورې انشاءالله نه چلیږي سر انټي سټیټ انټ اسټابلیشمنټ سوري بیانیه چې اوس تاسو وه د سراج صاحب وه د مشتاق صاحب وه تاسو نه کړی چې ستاسو بیانیه عمران خان ستاسو نه واغسته او د هغې نه ښه په پاپولر انداز باندې اوس پیش کړي او خلک پیدا کړي دا بیانیه خو ستاسو وه نو تاسو په هغې کې ولې ناکامه شوي مشتاق صاحب په سیاست کې ښه اکټیو زمونږ خو خپله بیانیه ده زمونږ انټي اسټابلیشمنټ بیانیه نه ده زمونږ بیانیه چې ده هغه د ټولو نه بهترینه بیانیه ده زمونږ بیانیه دا ده چې مونږ وایو په دې پاکستان کې کم نظام دی دا نظام چینج کول غواړي زمونږ بیانیه دا ده مونږ وایو چې دا پاکستان د اسلام دپاره جوړ شوی دلته د قرآن او د سنت نظام پکار دی دا زمونږ بیانیه ده زمونږ بیانیه دا ده چې په زمونږ په عین کې لیکلي چې په 62-63 باندې چې کم سړی امین او صادق نه هغه به د اسمبلی ممبر نشي جوړېدی دا زمونږ بیانیه ده زمونږ بیانیه دا ده چې د پاکستان دا څومره غریب چې په غربت کې چې روزانه اضافه کېږي دا د سودي معیشت وجه ده دا سودي معیشت ختمول غواړي زمونږ بیانیه دا ده چې د دنیا د قومونو سره د برابرۍ په بنیاد باندې تعلقات پکار دي زمونږ بیانیه دا ده چې په پاکستان کې
د چې کومه عدلیه ده یا کم زمونږ ټول سیستم دی ټول کم قانون دی دا قانون یکسر ختمول غواړي زمونږ بیانیه دا چې یو آزاد الیکشن کمیشن په کار دی د هغې په ترو باندې مطلب دا دی یو آزاد او فیر الیکشن په کار دی چې د قوم حقیقي نمایندګان راشي زمونږ بیانیه خدا دي مونږ خدا نظام چینج کول غواړو البته دا غي سره ایشوز چې کوم راځي نو دا زمونږ په ایشوز کې دا ایشو دا چې موږ د پوخانه دا وایو چې د اسټابلیشمنت دا کار نه دی چې هغه حکومتونه جوړ کړي حکومتونه وغورځي دا غي چې کم کار دی هغه دی هغه وکي دغه شان موږ عدلیت هم وایو چې تاسو هم دا کار نه دی چې تاسو پولیټیکل فیصلو ته کېنئ او د هغې په وجه باندې تاسو ګوره د پاکستان په 5 نمبر 15 هغه ملکونو کې چې د ټولو نه ټاپ مراعات تاسو اخلئ خو د انصاف په بنیاد تاسو په 138 نمبر ته تاسو لاړئ لکه په پاکستان کې کیسونه پینډینګ دي عام خلک او دا څومره د شرم خبره ده چې د مافیاز د پاره او د کریمینلز د پاره او د کرپ پولیټیشنز د پاره د پاکستان د سیاست لپاره خو د شپې په 12 بجې باندې مطلب ستاسو عدالت کولاویږي خو د یو عام سړی د پاره د ورځم هغه دا تصور هم نشي کوي چې هغه لاړ شي عدالت ته ځکه چې لاول خو د وکیل فیس نشي ورکوي بیا چې تاسو کوم پروسس دي لکه زه به تاسو ته مثال وایم کامران دا اوس په یو څو ورځې کې په پاکستان کې 15 شپږ مقاماتو کې خلکو په خپل باندې لکه یو ځای موټر سایکل وال راونیو هغه خلکو واجو ابل ورس په کراچۍ کې په غالبا مچر کالونی کې دوه کسان چې دي هغه د خلکو په شک راغی چې دا ماشومان غوا کې خلکو راونه په تشدد باندې ته سا وخت کو هغه ورس په ثوابي کې د سیشن جج په عدالت کې یو بوډا سپینګری سړی دوه قتلونه وکړو قتلونه په دې باندې وکړو چې زما 15 کال زدل ترازم او دا زما بچي دی وجل او روزانه په زما پسترو کې نو یو طرف ته خو اوس دا د قوم هغه د صبر پیمانه دومره لبرې شو چې ماورای عدالت قتلونه خلکو شروع کو په باندې ځکه چې خلکو په عدالتونو باندې اعتماد ختم شو نو زمونږ دا موقف ته چې کمی ادارې دي هغه ادارې د خپل اصل کار ته لاړ شي سیاست کول د سیاستدارانو کار دی که 2-3 الیکشنو کې دا سیاست آزاد دی قوم ته خلکو پرې خو دو نو دا قوم به هم پکې د غل او د ساس تعینو کې او ټیک خلک به دي سملو ته لاړ شي او سیاست بس آزادول غواړي سر پتا یو اعتراض په جمهوریت اسلامي غټ دا کیږي څنګه دې مخکې موږ ډیسکس هم کړه چې په ام ام ای کې تاسو مشرف په دور کې راغی خامي وای نو دا غي به کاونټر کول کې به تاسو وای د مشرف هم چته حمایت نه کړي الحمدلله د ام ام ای ټول تاریخ تاسو ګورئ دا قاضي حسین احمد سی وو چې وردی وتارو مهم هغه چلولې وردی وتارو مهم او مطلب دا غتر اخره پورې یعنی زمونږ بغجان صاحب یو ځل گورنر شوی نو د زمونږ د مشرف د مخالفت په وجه باندې با بیا د پیښور های کورټ جسټس به گورنر کېدو خو زمونږ سپیکر صاحب چې دی هغه ته بیا گورنرشپ هغه نه ورکاو زمونږ خو تر اخیره پورې د بحیثیت جماعت ام ام ای نه زم مولانا فضل الرحمن نه یادوم ځکه چې هغه تاسو ته پته ده او قوم ته پته ده چې د هغه مجبوری و سیاسي نه زمونږ مجبوری صرف اسلام زمونږ مجبوری ام ام ای قاضي حسین احمد صاحب د دې لپاره جوړ کړو چې د پاکستان خلکو به دینی خلک نه یوځای کیږي دوی له اتحاد پکار دی مونږ چاله ووټ ورکو قاضي حسین احمد صاحب په ام ام ای کې چې کم مونږه جماعتي تور نقصان کړي خو مونږ صرف ام ام ای کې قرباني قاضي صاحب کلیر وي چې یا به د يهوديانو ایجنټ څوک په وګ باندې ګرځوم یا به مولا په وګ باندې ګرځوم نو د يهوديانو د ایجنټ د مولا خده چې د زما په وګ باندې لکه دا دغه د قاضي صاحب الفاظ دي نو دا ام ام ای کې مونږ چې دا دینی خلک د ځان سره قاضي صاحب مرګره کړي او دای جوړ کړي او دای ډېر د خیر په بنیاد باندې خو د دین مونږ ته پته ولګی دا چې دا د دین په جامه کې کم خلک ته دا ځان کاروباریان دي دا ځان دکانداران دي نو هغه تجربه د ام ام ای چې دا هغه فیل شو او تا ته پتی چې په اخره کې په ست طریقه باندې مطلب اسمبلی دغه شوي یعنی پرویز مشرف ته د صدارت لپاره د ووټ ورکولو په حق کې چې مولانا د ووټ ورکولو په حق کې مونږ د ووټ ورکولو په حق کې نو مونږ په مخالفت کې او د هغه په بنیاد باندې ام ام ای مات شو یعنی مونږ د پرویز مشرف مخالفت کړي دي او مونږ د باوردی صدر مخالفت کړي دي مونږ همیشه په سیاست کې د فوج مخالفت کړي دي مونږ د فوج قدر کړي دي همیشه
صرف په دې باندې چې دا د ملک زمونږ د پاره هیروز چې دي راشد مناز زمونږ هیرو دی عزیز بټي شهید زمونږ هیرو دی دغه شان کرنل شیر خان شهید دا زمونږ هیروز دي چې چا قرباني ورکړي خو هغه جرنیلان چا چې د پاکستان قوم ته ملک ته نقصان رسولی چا چې جزري اغستی چا چې کتابونه لیکلي چې د دې قوم بچي په امریکا باندې خرڅ کړي دا د قوم بدترین دشمنان دي خدای به ولهم سزا ورکړي او خدای قوم ته موقع میلاو شو دا به ولهم سزا ورکړي سر تاسو پرون تللی وی لاهور ته کنونشن لا جوړ نو آیا تاسو جماعت اسلامي سینیئر لیډرشپ ټول دلته موجود وو او الحمدلله زمونږ چې کم لیډرشپ سینیئر لیډرشپ هم دې ته وایو چې امیر جماعت والته د یوت پروګرام د یوت مرکزی صدر موجودو زمونږ سلور واړه صوبایي چې کم عمرا دي هغه ټول موجودو مرکزی لیډرشپ چې زمونږ کم نائب عمرا دي جنرال سیکرټري هغه موجودو زمونږ ټول لیډرشپ چې دی الته موجود وو البته څه خبرې داسې د دغه والي سره رالي مشتاق صاحب او د خلکو خواهشو مشتاق صاحب د حافظ د مرمان صاحب د مولانا هدایت الرحمن بلوچ صاحب دا غي په فهرست کې دا غي نوم او اغي انوایټ مو خو الته درنا شروع د په بلوچستان کې تاسو د میډیا سره تعلق ساتئ نو اغي الته مصروفو د پیما والا کانفرنس کنونشن د مخ کې نته او مشتاق صاحب الته موجودو د حافظ نعیم الرحمن صاحب ماته علم نشته کې د کراچۍ کې د غي سره مصروفیات نو زمونږ د درې مشران دا نو موجودو البته زمونږ لیډرز دي یعنی تنظیمی طور دا زموږ هغه مشران نه دي چې د کمه محسوسېدو خو پولیټیکلی دا زموږ هغه فیګرز دي چې زموږ خواهش چې دی په دې پروګرام کې شرکت کړي او خدای خپل کم مجبورې مطلب دا چې د هغه ذاتی مصروفیات یا نور او جی بالکل نور زموږ چې څومره لیډرشپ ته الحمدلله هغه ټول موجودو سر اوس په خپل خطې تر شو خپل علاقې د برښو خري او سوق سین چې زموږ په بونیر کې جماعت اسلامي دا موږ توقع کوي شو چې سیټ اډجسټمنټ وکړي او که کینو د کم پارټي سره یا د کم جماعت سره امکانات شته یره ذاتی طور خو زما چې کوم خپل سوچ جوړیږي کنه به حیثیت د جماعت اسلامي د یو کارکون دی او ذمہ دار زه خو د سیټ اډجسټمنټ هم بالکل په حق کې نه یم ځکه چې سیټ اډجسټمنټ به چا سره کوي نه پی ډی ایم هم دغه د قوم پیژنې چې دا سدي او مطلب دا د پی ټی آی خلکو ته دغه دی البته جماعت اسلامي چې کوم حکمت عملی خپل کړي نو پاغه کې حکمت عملی دا ده چې موږ به د خپل جنډې سره د خپل نخ سره د خپل منشور سره قوم ته ورزو په ملکی لیول باندې په صوبایي لیول باندې به د هیڅ سره زموږ اتحاد نه البته په کوم ازلاو کې په لوکل لیول باندې د زیلول اختیار ورکړی دی چې اډجسټمنټ داسې مفید دي چې دغه په ذریعہ باندې سړی سیټونه وخت کې شي نو اختیار دی خو الیکشن خو لا اناونس شوی نه دی چې الیکشن اناونس شي بیا موږ په بونیر کې ګورو چې موږ ته د سیټ اډجسټمنټ فایده څومره ده د غیبه او په موږ باندې به اثر سي موږ په بیانیه باندې به اساس لري او موږ ته فایده سي او موږ ته به کفرس کدغه نی نو بیا به موږ ته یوازې د الیکشن کولو حکمت عملی به موږ ساخ پلو نو دا فعل الیکشن نشته ان شاء الله چې الیکشن اناونسمنت وشي بیا موږ خپل حکمت عملی ته کوو سر یو دوه زمونږ په د خطه کې ویل شي چې ګوډ او بیډ طالبانو هغه ټایم چې هغه دوباره استعمالېږي او تاسو د پوره پته کې افغانستان کې مذاکرات کیږي زمونږ په خطه کې خو دا راته چې ان پی کم په باچا خان مرکز کې ګرانډ جرګه راغوښتې وه په هغې کې ستاسو نمایندګي نه وه د هغې څه وجه وه مصروفیاتو که نه څه اختلاف و سیاسي اختلاف و څه وجه کېدای نو دې حوالې سره خو زه ځکه کمنټس کوم چې ماته د هغې څه علم نشته ځکه چې صوبایي زمونږ کوم دغه دی چې هغې انوایټ وکړو او دام ماته خو دام پته نشته چې د هغې جرګه کله شوې ده یعنې زما په علم کې نشته په معذرت سره نو په هغې باندې خو زه ځکه کمنټس نشم کولی زه به دا ستاسو ویم چې ایمل صاحب دا خبره کړې وه چې موږ ټول سیاسي کم ګوندونه دي هغه موږ انوایټ کړي دي خیر دا راته وایي سر چې اوس زموږ په دې دغه باندې کوم صورتحال روان دی نو تاسو ته ښکاري چې موږ به خدای مکه هغه 2009 طرف ته حالات بیا لاړ شي که نه تاسو وایي چې عوام او لیډرشپ چې دی هغه یو دی او انشاءالله داسې بس ونې شي نه ان شاء الله 2009 طرف ته بالکل حالات نزي په قوم کې ډېر لوی اویرنس ته په دې خطه کې چې کم پښتانه اوسي هغه اوس په دې ټوله ډراما باندې په دې ټوله خبره باندې پوي دي او تاسو وکاتو په بونیر کې په سواد کې په دیر کې په دې ټوله علاقې کې ټول پولیټیکل خلک او د علاقې چې کم امایدین دي مشران دي اصلي د علاقو هغه ټول په یو پیج باندې دي
کدلته کې جرګې شوي هر چا چې راغوښتې ټول خلک په هغې کې شریک شوی دی او د ټولو خلکو یو بیانیه ده چې موږ په خپله خاوره باندې امن غواړو، موږ دهشتګردي مزید بالکل نه برداشت کوو او ګوډ او بیټ چې هر څه شی دی نو دلته موږ هېڅ شی نه موږ ټوپک نه برداشت کوو په خپله علاقه باندې، موږ جګړه نه غواړو، موږ د پښتنو په خاوره باندې موږ ترقي غواړو، موږ تعلیم غواړو، موږ د هیلت سهولتونه د صحت سهولتونه غواړو، موږ د خپل بچي دپاره پوره امن ماحول غواړو، موږ کارخانې غواړو، موږ نوکرۍ غواړو، موږ سړک غواړو، موږ په دې خپله د پښتنو په خاوره باندې هغه ترقیاتي سکیمونه غواړو چې کم د لاهور او د پنجاب په خاوره باندې شوي دي. موږ وایو چې د پاکستان د پیسې او د خزانه چې ده په دې کې د پښتون د بچیم حق دی چې هلته ټرین چلیدی شي، مطلب دا دی او هلته اورنج ټرین چلیدی شي او هلته میټرو جوړیدی شي او هلته موټروی جوړیدی شي. نو دا موټروی او دا ټرین او دا بسونه دا په بونیر کې ولې نشي چلیدی، دا په سوات کې ولې نشي چلیدی؟ زما دپاره به ته جګړه راوړې، زما دپاره به ته غمونه راوړې، بیا به زما په سر باندې ته ډالرې اخلي او کمې پیسې او کمې شونه چې راځي به بیا ته بل ځای لګوي. نو په دې وخت کې زمونږ هم د مطالبې هم دي زمونږ د ملکان ډیویژن په حوالې سره. زه به یو ستاسو دغه نه اوس د دوی پلانینګ دا دی چې په ملکان ډیویژن کې ټیکس لګوي. هغه ورځ جماعت اسلامي په دې باندې په صوبه کې زمونږ د مشرانو پریس کانفرنس هم وشو، مونږ د ټول ملکان ډیویژن خپل میټینګز هم کړي. مونږ په ملکان ډیویژن کې هیڅ قسم ټیکس ته بالکل نه یو تیار، دا ټیکس فری زون دی او مونږ چې د مخکې نه کم ټیکسونه ورکوو ګورنمنټ اف پاکستان د هغې زمونږ سره حساب کتاب وکړي. مونږ د بجلۍ په مد کې، د ټوبیکو په مد کې، د ماربلو د مایننګ چې کم د معدنیات دي د هغې په مد کې چې زمونږ نه کم آمدن زمونږ نه کمه فایده مرکز اوچتوي، نو مونږ په هغې کې د خپل حق ډیمانډ کوو چې مونږ زمونږ حق میلاو شي او مونږ له دې هغه ټول سهولتونه راکړي کوم چې په اسلام آباد کې دي او کوم چې په لاهور کې دي. ځکه چې څنګه اسلام آباد او لاهور د پاکستان ښارونه دي، نو دغه شان بونیر او شانګلال پوری او دیر تیمرګره او باجوړو او مومن ایجنسی او خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان دا هم د دې پاکستان د خاورې علاقې دي. د دې نو هغه سهولتونه مونږ هم غواړو، مونږ د هغې ډیمانډ کوو، تر مونږ دهشتګردي نه غواړو. کم سهولتونه چې هغه دي بل دا چې په آئین کې هم دا دي چې د کمې صوبې کم دغه دي وسایل دي نو هغه په هغې کې لګي. سر په اخره کې راته دا ووایه چې اخري سوال دا دی چې د موجوده زموږ د صوبایي حکومت ته په دې کې په تاسو به کم نظر ګورئ چې آیا هغه د امن دپاره یا په دې کې زموږ وزیر اعلی صاحب چې دی هغه هم بالکل د هغه موقف مخې ته نه راځي، په هغې باندې د بتۍ ورکولو هم الزام دی، د هغې کارکردګۍ ته یا د هغې ریسپانس ته په کم نظر ګورئ؟ دا غلامان دي څنګه چې ما مخکې وي. ګوره چې کوم ځای حکومت نشته هلته انټ اسټیبلیشمنټ بیانیه ده، چې کوم ځای حکومت دی نو هلته کې لکه د دوی په خولو باندې مخونونه لګېدلي. محمود خان په سوات کې چې دی حالات خراب دي، محمود خان سوات ته خپل قوم ته هم نشو راتلی، لکه چې هلته ودرېدلی وی کم از کم که نور هېڅ هم نشو کوی. دویمه دا ده چې تاسو په دې باندې پوهېږئ چې کله سکیورټي مومنټس کیږي نو دا د وزیر اعلی د سګنیچر نه او د دستخط نه بغیر بالکل نشي کېدی. تر اوسه پورې قوم ته خپل موقف هم نشي. دا بله دا ده چې د دې د حکومت خو د دې نه انداز بیرسټر صاحب د دوی ترجمان دی، د هغه انټرویوانې تاسو اورېدلي دي. نو دوی نه بیرسټر صاحب اون کوی شي هغه سیف چې دی او هغه خلکو ته پته چې هغه څوک دی، دوی نه د هغه د پریس کانفرنس په مقابله کې انکار کوي شي او نه د هغه حمایت کوي شي. ځکه په دې وخت کې د پی ټی آی صوبایي حکومت چې دی هغه غریبانان د حکومت نه مړه نه کیږي او د قوم سره هم لوبي کوي. نو موږ ورته وایو چې بالکل کلیر شي د قوم سره لوبې پرېږدوئ، دا قوم نور ډرامې نه مني. تاسو کو غواړئ چې په دې قوم کې به سبا تاسو سیاست کوئ، الیکشن به کوئ، ښه کلیر کټ میدان ته راشئ د امن دپاره او دا شپ شپ پرېږدوئ او بالکل چې دلته څومره مومنټس کېږي او دلته څومره څه کېږي په دې آئیني قانوني طور په صوبه کې د امن او د امانو او د کریمینلز د غیرت انګولو په هغې د لاسه چولو صوبایي حکومت ریسپانسیبل دی. ایگزیکټیو اختیارات چې د محمود خان سره دي، دلته چې سم کېږي د هغې ذمه دار به د پی ټی آی صوبایي حکومت وي. که دوی دا ذمه داري اون کوي او که نه اون کوي، خو قوم په دې باندې پوه دی چې قانوني دا د دوی کار دی. سر خو په دې صورتحال کې وفاقي وزیر سابقه وفاقي وزیر مراد سعید صاحب ډېر اکټیو دی، د هغې رول ته په کم نظر ګورئ؟ او نو دوی خو د مراد سعید بیانیه هم نشي خپلوی.
یعنی ما چې څنګه وی کنه چې یو طرف ته بیرسټر سیف ته نو دی داغه نه انکار کوي شي نو سره اقرار کوي شي، بل طرف ته مراد سعید دی نو داغه هم نه انکار کوي شي نو سره اقرار کوي شي. خو زه به وایم چې مراد سعید چې دی په دې وخت کې چې کم د سوات قوم نمائندګي کړي بالکل ټیکی کړي ده او بالکل خپه نه را باندې کړي ده. دا وی ملګرو تاسو دا واورئ د غفار صاحب خبرې چې هغه د جماعت اسلامي موقف په هر انداز باندې تاسو ته بیان کو، په موجوده صورتحال باندې تاسو سره خبرې وکړې د عمران خان په لانګ مارچ باندې د هر څه چلی په شهادت باندې ان شاء الله د بر انټرویو پورې تاسو نه غواړم اجازه د الله پامه.